أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم حامیم قسم دې په دې واضح کتاب چې مونږ ترې د عربی ژبې قرآن جوړ کړی دی د پاره د دې چې تاسو په هوښئ او په حقیقت کې دا په ام الكتاب کې درج دی زمون سره ډېر د اوچتي مرتبه او د حکمت نه ډک کتاب دی أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين آیا اوس غنی مونږه ستاسو سره تعلقات ختم کړو او دا د نصیحت سبق تاسو ته را لېګل پرېږدو صرف په دې وجه چې تاسو د حد نه اورېدلي خلک یې وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فمخکینو تیرو شو قومونو کې هم مونږ ډېر ځله خپل پیغمبران لېږلي دي هیڅ کله داسې نه ده شوي چې یو نبی دی هغوی ته راغلی وي او هغوی دی په هغه پورې ټوکې نه وي کړي بیا چې کم خلک د دوی نه ډېر زیات طاقتور وو هغوی مونږ هلاک کړل د مخکینو قومونو مثالونه تیر شوي دي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون کچریتو د دې خلکو نه تاسو کړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی با په خپل اوایي چې دا هم دغه غالب او په هر څه په خدای پیدا کړی دي هم هغه الله چې تاسو د پاره د زمکا زنګو جوړ کړه او پاغه کې تاسو د پاره لارې جوړ کړي د پاره د دې چې تاسو د خپل منزل مقصود لار بیا مومئ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون هم هغه الله چې په یو خاص مقدار کې د اسمان نه اوبو نازل کړي او داغه په ذریعه ملزمه را ژوندۍ کړه دغه شان با یو ورځ تاسو د ځمکې نه راوستئ شئ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون او هغه چې دا ټولي جوړای پیدا کړي او هغه چې تاسو د پاره کشته او زناور د سورلې ذریعہ جوړ کړه
د پاره د دې چې تاسو د هغوی په شاګانو سوار شئ او کله چې پری د پاسه کېنئ نو د خپل رب احسان را یاد کړئ او وایي چې پاک دی هغه ذات چې زمونږ د پاره داسې زونه تابع کړل کنه نو د دوی د قابو کولو طاقت خو مونږ نه لرلو او یو ورځ با مونږ خپل رب ته واپس ځو وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين د دې هر څه پیژندلو او منلو نه باوجود د خلکو داغو په بندگانو کې ځینی بندگان داغو جز جوړ کړو حقیقت دا دی چې انسان ښکارا احسان هېرون کې دی ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم آیا الله د خپل مخلوقنا د ځان لپاره لونه خوخي کړي او تاسو یې په ځامنو خادمان کړي او حال دا دی چې دوی کم اولاد رحمان خدای ته منسوب کوي داغه د پیدا کېدو زیره چې کله په خپل په هغوی کې چاته وشي نو دغه مخ تور شي او د غم نه ډک شي او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين آیا د الله په حصہ کې هغه اولاد راغلل چې هغه په کالو کې پالل کېږي او په بحث او په دلیل کې خپل مدعا پورا واضح کولای نشي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون هغوی فرښتې چې د رحمان خدای خاص بندگان دي خزیو غنلې آیا د دوی د بدن جوړښت دوی لیدلې دي د دوی گواهی به لیکل کیږي او دوی به د دې جواب ورکوي وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون دوی وایي کچر رحمان خدای غختله چې مونږ دی داغوی عبادت اونکړو نو مونږ به هیڅ کله داغوی عبادت نه کوله دوی د دې معاملې د حقیقت نه هلو خبر نه دي هسي پړندو غشي ولي ام آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون آیا مونږه د دین مخکې څه کتاب دوی لور کړي وو چې ګینه داغه سند دوی د خپلې ملائکه پرستۍ د پاره د ځان سره ساتلې دي نه بلکې دوی وایي چې مونږ خپل پلار نکو په یو طریقه مونږ دي او مونږ هم داوی په قدم باندې قدم دو روان یو وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون دغه سی چستانه مخکی هر کلی تا مونږه پیغمبر لګلې دي نو دغه کلی مالدار هم دا ویل دي چې مونږ خپل پلار نکو په یو طریقه مونږ دي او مونږ هم داوی په نقش قدم پس روان یو
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هر پیغمبر داوی نه دا تپوس کړي دي چې آیا تاسو به هم په دغه طریقه روان یې اگر کو زدرتا داغه لاري نه زیاته صحیح لار او خیم چې په کوم باندې تاسو خپل پلان نکو مندل دي. هغه ټول رسولانو لا هم دا جواب ورکړي دي چې کوم دین ته درابللو د پاره تاسو را لېګل شوی یې مونږ داغه نه انکاریان یو. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. نو اخر دا چې مونږ د هغوی خبر واغستو وګوره چې د درو غړونکو څه انجام شو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. یاد کړه هغه وخت کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار او خپل قوم ته ویلی وو چې تاسو د کوم سيزونو بندگی کوئ زما داغه سره هیڅ تعلق نشتا. زما تعلق خو صرف د هغه ذات سره دی چې زه پیدا کړم هم هغه به ماته لار خي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. او ابراهیم علیه السلام هم دا کلمه د ځان نه رستو په خپل اولاد کې پرېښودا د پاره د دې چې هغوی دې طرف ته رجوع کړي. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. د دې باوجود چې کله د خلکو د بلچا بندگی شروع کړه نو ما دوی ختم نکړل بلکې ما دوی لا او د دوی پلار نکونو لا د ژوند سامانونه ورکول تر دې پوري چې دوی ته حق او صفا صفا بیان کوونکې رسول راغې خو چې کله هغه حق دوی ته راغې نو دوی وویل چې دا خو جادو دی او مونږ د دې د منلو نه انکار کوو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. دوی وایي چې دا قرآن د دوانو خارونو په لوی سړو کې پچا لوی سړي باندې ولی نازل نکړي شو. اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آیا دا خلق ستا د رب رحمت تقسیموي؟ د دنیا په ژوند کې د دوی دا گزاران ذریعہ خو مونږ د دوی په منځ کې تقسیم کړی دي او په دوی کې مو زینو خلکو لا په زینو خلکو باندې ډېری اوچتي درجه ورکړي دي د پاره د دې چې د یو بل نه خدمت واخلي او ستا د رب رحمت یعنی پیغمبري د هغه دولت نه زیات قیمتي دي کم چې د دوی سرداران جمع کوي. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتقون
يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. کچری دا یاره نوې چې ټول خلق با د یوې طریقې شي نو کم خلق چې د رحمان خدای سره کفر کوي مونږ با داغوی د کورونو چتونه داغوی پونه چې خپل بالخانو ته پری ورخیږي او داغوی دروازې او داغوی تختونه چې هغوی پری تکیاګانو ته ډډي وهي او کینی ټول بمو د سترو سپینو نه جوړ کړی وي. دا خو صرف د دنیا د ژوند سامان دی او آخرت ستا د رب سره صرف د متقیانو د پاره دی. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. څوک چې د رحمان د ذکر نه بے پرواهي کوي مونږ په هغه یو شیطان مسلط کوو او هغه دغه ملګری جوړ شي. دا شیطانان دا قسم خلق نه غلاري ته دراتلو نه منع کوي او هغه په خپل ځای دا خیال کوي چې مونږ غني ټیک روان یو. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. اخر دا چې کله دا سړی مونږ ته راورسي نو خپل شیطان ته بوایي کاش چې زما او ستا په منځ کې د مشرق او مغرب همره جدایي وي ته خو ډیر ناکاره ملګری وخته. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. په هغه وخت کې با د خلکو ته ویل شي چې هر کله تاسو ظلم کړی دی نو نن دا خبره تاسو ته پاره هیڅ فائدہ نه لري چې تاسو او تاسو شیطانان په عذاب کې شریک یې. افأنت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. اے نبی صلی الله علیه وسلم آیا اوس به تو کڼو خلکو ته اوربل وکړي یا بڑندو خلکو ته او هاغه خلکو ته چې په ښکارا گمراهۍ کې پراته دي لار اوخه اوس خو به مونږه دوی له سزا ورکوو خوا کو تا د دنیا نه واخلو یا تا ته پسترګو د دوی هاغه انجام در اوخیو چې د کم ور سره مونږه وعده کړی دا بهشکه مونږ په دې پوره قدرت لرو. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. بہرحال تو هغه کتاب کم چې تا ته د وحی په ذریعہ درلېږل شوی دی مضبوط ونیسا بهشکه تو په نیغه لار باندې یې. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حقیقت دا دی چې دا کتاب ستاده پارا او ستاده قوم د پارا یو لوی عزت دی او ډیر ضربه ستاسو نه د دې تپوس کیږي. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ستانه مخکې چې مونږه څومره رسولان را لېږلي وو داغوی ټولو نه تپوس وکړه او وګوره چې آیا مونږ د رحمان خدای نه سیوا نور معبودان هم مقرر کړی وو چې داغوی بندگی دی وکړي شي.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. مونږه موسی علیہ السلام د خپل نخو سره فرعون او داغه د سلطنت ملګرو تر اولېګو او هغه لاړو او ورته وویل بشکا چې زه د رب العالمین رسول یم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بیا چې کله هغه زمون نخي هغه ته پیش کړي نو هغه خنداګانی شروع کړي. مونږ به هغه ته یو نخ داسې خودله چې یو بدبلینا غټوا او مونږه هغه په عذاب کې راګیر کړل د پاره د دې چې هغه د خپل عمل نه واپس شي. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. د هر عذاب په موقع به هغه ویل اے جادوګرا د خپل رب د طرفنا چې کم منصب تا ته حاصل دی داغه په ذریعہ زمونږ د پاره داغونه دعا وغواړه مونږ به ضرور نیغه لاري تراشو خو چې څنګه بچري مونږه عذاب لري کوو هم دغه سبا هغه د خپل خبرې نه اوریدل. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. یو ورځ فرعون په خپل قوم کې आवाज وکړو وی ویل اے خلکو آیا د مصر بادشاہي زمانہ ده او دا نهرونه زما د حکم لاندې نه بهيږي آیا تاسو وینئ نه زه بهتریم او خدا سړی چې ذلیلا او سپک دی او خپل خبره هم واضح نشي بیانولې په د باندې د سروزرو بنگړي ولی نازل نکړې شو یا د فرښتو یو ډله دغه سره ولی را نقلا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. موسی علیہ السلام داغه قوم سپکو غنو او هغوی د فرعون اطاعت وکړو په حقیقت کې هغوی و فاسقان خلق. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. اخر دا چې کله هغوی مونږه په قهر کړو نو مونږه دا هغوی نه بدله واغستلا او هغوی مو ټول په جمع ډوب کړل او د رستنو خلکو د پاره مو مشران او د عبرت نمونه کړل. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. او کله چې د مریم د زوی مثال بیان کړی شو نو استاد قوم خلکو شور جوړ کړو او وینای شروع کړه چې زمون معبودان خدي او کو هغه دا مثال هغه صرف د خبرې دورانولو د لپاره بیان کړی دی
حقیقت دا دی چې دوی دی جګړمار خلق ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل د مریم زوی نور هیڅ نه وو خو بس یو بنده وو چې مونږ پرې انعام وکړو او د بنی اسرائیل د پاره مو د خپل قدرت یو نمونه جوړ کړه ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون کومنګ وغواړو نو ستاسو نه به فرښتې پیدا کړو چې پزماکه کې به ستاسو په ځای اوسېږي وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم او هغه په اصل کې د قیامت یو نښه ده پس تاسو په دې کې شک مکوئ او زما خبره اومنه هم دا نه غلار ده ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين حسینه چې شیطان مو داغه نه من کړی بشکا چې هغه ستاسو ښکارا دشمن دی ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم او کله چې عیسی علی السلام سرګندې نخي راوړې نو هغه ویلی وو چې ما تاسو ته حکمت راوړې دي او زه د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته د ځینو هغو خبرو حقیقت کار کړم چې په کومو کې تاسو اختلاف کوئ نو د خدای نه ویریږئ او زما خبره اومنئ حقیقت دا دی چې الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی خاص دغه عبادت کوئ هم دا نه غلار ده فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم لیکن داغه د صفات تعلیم سره ډلو په خپل منځ کې اختلاف وکړو پس تباہی دا دغه خلکو د پاره چا چې ظلم وکړو د وی دردناک ورځې د عذاب نه هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آیا دا خلق اوس بس د دې سیس په انتظار کې دي چې ناڅاپه پر قیامت راشي او دوی هغه خبر هم نوي هغه ورځ چې کله راشي نو د متقینانو نه بغیر نور ټول دوستان با د یو بل دشمنان شي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
په دغه ورځ به ویل شي هغه خلکو ته چې زمون په آیاتونو ایمان راوړې وو او زمون فرمانی منلې وو چې اے زما بندگانو نن ستاسو د پاره هیڅ یره نشتا او نه به در باندې څه غم راځي ورننو زې جنت ته تاسو او تاسو خزي تاسو به خوشاله کړئ شئ داوی مخې تبا د سرو زرو تالی او پیاله چاپیره ګرځولې کیږي او کم سیس چې زړغواړي او سترګې پر خوشاليږي هغه به هلته موجود وي هغه ته به ویل شي تاسو به اوس دلته همیشه اوسئ تاسو به چې کم عملونه په دنیا کې کول داغه په وجہ تاسو د دې جنت وارثان کړئ شوی یې تاسو د پاره دلته ډېری میوه موجود دي چې تاسو به خورئ ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين پاتشو مجرمان خلق نو هغوی با همیشه د دوزخ په عذاب کې مبتلا وي دا غوی په عذاب کې با هیڅ کله کمې نه وي او هغوی به پکې نا امید پراته وي پاغوی باندې مونږ ظلم اونکړو بلکې هغوی په خپل ځان ظلم کولو ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون هغوی با چغی وحی د دوزخ چوکیدار تا اے مالکا ستارب چې زمونږ کار ختم کړي نو خدا هغه به جواب ورکړي تاسو به هم دغه سي پراتی اي مونږ تاسو ته حق راوړې وو لیکن پتا سو کې د زیات خلکو حق فق نه وو ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون آیا د خلکو د سکار کولو فیصله کړی دا خنو مونږ هم بیا یو فیصله کوو آیا د دوی دا خیال دی چې مونږ د دوی د راز خبري او د دوی د غوښ خبري نه اورو مونږ هرڅه اورو او زمونږ فرښتې د دوی سره خواته لیکل کوي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين دوی ته وایا کچری واقع د رحمان سو اولاد وې نو د ټولو نه اول با زه عبادت کوونکې وې سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون پاک دې د اسمانونو او د ځمکې بادشاہ د عرش مالک دا ټول خبرونه کوم چې داخلك باغ پسې جوړوي خدا دوی په خپل خیالاتو کې ډوب او په خپل لوبو کې مشغوله پرېږدا تر دې پوري چې دوی خپل هغه ورځ وویني چې د کمی نه دوی يرول کیږي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم خاص دغه یو په اسمان کې هم خدای دی او په ځمکه کې هم خدای دی او هم هغه د حکمتونو خاوند دی او په هر څه پوهه دی وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ډیر لوی او اوچت دی هغه ذات چې داغه په قبضه کې د ځمکې او د اسمانونو او د هر هغه سیس بادشاہي ده چې هغه د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دی او خاص هغه ته د قیامت وخت معلوم دی او هغه ته به تاسو ټول واپس ورځئ
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. او دا خلق چې خدای پرېږدي او نور کم معبودان رابلی هغوی د شفاعت هیڅ اختیار نه لري سوا د دینا چې څوک د علم په بنیاد د حق شهادت وکړي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. او کته د دوی نه تاسو کړي چې دوی چا پیدا کړی دي نو دوی به پخپل وایي چې الله، نو بیا د کم زینا دوی دوکه خوري. قسم دې د رسول په دې قول چې اے ربا دا هغه خلق دي چې منون کی نه دي. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خدا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی پرېږدا او ورته وایا چې سلام دې تاسو ته، ډېر ضرب دوی ته پتو لګي.